طریقہ ستا پغیش کی دوی کرنی خپلوین جانان پدی مجرم سوچی خبر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اکثر موږ وینو په اخبارو کې اشتهار راځي چې یو چا خپل زوی عاق کړی وي، نو آیا په دغه عاق کولو سره دغه زوی د دغه میراث څخه چې پلار مړ سي دی محروم شمارل کیږي که نه شمارل کیږي؟ نو نن به دغه مسله موږ بیان کو. عاق کېدل چې دی هغه نافرمانه کېدلو ته ویل کیږي. نو که یو بچی د خپل پلار نافرمانی کوي، نو که څه پلار دی نه کي عاق، د الله تبارک وتعالی په نیز باندې دغه زوی نافرمانه او عاق شمارل کیږي. خو دغه طریقه چې کم خلک صرف په اشتهار کې دا ولیکي چې دغه زوی ما عاق کړی دی او اشتهار جاری کی، نو په دې سره دغه زوی نه عاق کیږي، یعنی د میراث څخه نه عاق کیږي. په میراث کې که پلار وفات سي، دغه زوی لکه دا نور ورثه چې څرنګه حق لري، دغه زوی هم حق لري. نو که چیرې یو پلار غواړي چې یو داسې زوی چې هغه نافرمانه یا هغه په ګناه کې مبتلا وي او د ده خطره دا وي چې که چیرې زه دته مال ورپرېږدمه، نو دی به په دغه مال کې دغه مال به پر ناجایزه طریقه استعمال کړي، نو دی راولاړېږي دغه زوی عاق کوي، نو د هغه طریقه شرعاً دا ده و دته اجازه شته چې دی دغه طریقه اختیار کړي. هغه طریقه دا چې دی دې راولاړ سي، بقیه چې د ده څومره ژوند پاته وي د هغه د اندازې په قدر باندې د خپل ځان دپاره دې څه مال راوګرځوي او نور چې څه مال دی هغه دې په دا نورو وارثانو باندې په خپل ژوند کې تقسیم کړي. او د تقسیم طریقه بیا دا وي چې د دغه زوی ما سوه د دی چې عاق کوي، نور چې کوم د ده زامن او لوڼې دي په هغه کې دي و لور او زوی ته برابر حصه ورکړي. یعنې دا دې نه کوي چې زوی ته 2 حصې و لور ته 1 حصه ورکوي، بلکې ټول ته دې برابر حصه ورکړي. ها که دی دا کوي چې په دا زامنو کې یو ډېر دینداره وي یا ډېر خدمتګاره وي، دی هغه ته لږ حصه ور زیاته کړي، نو دی یې زیاتوی سي. نو ده چې دغه خپل اولاد ته دغه تقسیم د میراث، دغه نو میراث نه دی بلکې د ده یو جایداد دی، دا په خپل ژوند کې ور وکړي او هغو ته قبضه ورکړي. نو بیا چې کوم وخت دی وفات سي، نو دغه خو ده خپلو زامنو ته په ژوند کې دغه حصه ورکړې ده، نو اوس دغه عاق شوی زوی په دغه مال کې بیا حصه نه لري. دغه یو طریقه ده. خو که چیرې صرف د یو اشتهار ولیکي یا صرف کاغذي کاروایي وکړي، باقاعده دغه جایداد دی تقسیم نه کړي او دغه وارثانو ته په قبضه کې نه کړي ور، بیا که دی وفات سي، نو که څه هم د په ژوند کې دغه زوی عاق کړی وي، دغه زوی نه عاق کیږي، بلکې دغه زوی حصه چې ده په دغه میراث کې سته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.